أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض بشك پیدا کولو د اسمانونو د ځمکه کې واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې یعنی د تللو راتللو د شپې او د ورځې کې والفلک التي او په کشتو کې هاغه کشتۍ تجری فی البحر چې چلیږي په سمندر کې په دریاب کې بما په هاغه سیزونو سره په هاغه مالونو سره ينفع الناس چې نفع ورکي خلقو ته وما انزل الله من السماء او په هغه څه کې چې نازل کړي دي الله تعالی من السماء د اسمان نه من ماء د اوبونا فاحیا به الارض بعد موتها پس ژوندی کوي الله تعالی په دې اوبو سره ځمکې لرا وروستو د مرګ د دینا ژوند د ځمکې تازګي د ځمکې دا وتر د ځمکې دی او مرګ د ځمکې دا سوکړه د ځمکې یا وچوالی د ځمکې دی وبث فیها من کل دابة او خواره کړي دي الله تعالی په دې ځمکه کې هر قسمه دابه ژوندي زنده سر د سا مخلوق چې کوم وي وبث فیها خواره کړي دي الله تعالی فیها په دې ځمکه کې من کل دابة هر قسم مخلوق هر قسم دسا مخلوق وتصریف الرياح والسحاب او په اړولو راړولو په الوزولو د هواګانو کې والسحاب او د وریځې کې المسخر بین السماء والارض هاغه وریځ چې معلقه ده په منځ د اسمان او د ځمکې کې ځوړنده ده په منځ د اسمان او د ځمکه کې لآیات په دې ټولو څیزونو کې نشانی دي د قدرت د الله لقوم یعقلون د هغې قوم دپاره چې هغوی د عقل نه کار اخلي ومن الناس من يتخذ او بعض د خلقو نه هغه څوک دي یتخذو چې نسی من دون الله بغیر د الله نه اندادا شریکانو لرا یحبونهم دوی محبت ساتي د دې شریکانو سره که حب الله لکه څرنګه چې محبت مناسب دی د الله سره یا سرنګ چې محبت ساتي مؤمنان د الله سره والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړي اشد حبا دوی کلک دی په محبت کې لله د الله سره ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ولو يرى الذين او کچرته اوینی هاغه کسان ظلمو چې هغوی ظلم کړی دی اذ يرون العذاب کله چې دوی اوینی عذاب لرا ان القوة لله جميعا بشکا قوت طاقت ټول خاص الله لره دی وان الله شدید العذاب او بشک الله تعالی دے سخت عذاب والا اذ تبرأ الذین اتبعوا یاد که هغه وخت چې کله د براءت اعلان وکي د براءت اظهار وکي هغه کسان چې د هغې تابعداري کړلی شوې ده من الذین د هغې کسانو نه اتبعو چې هغوی تابعداري کړې ده یعنی متبوعین به اعلان د براءت وکي د تابعینو نه ورأو العذاب او وبویني دوی عذاب لرا وتقطعت بهم الاسباب کټ بشي د دوی هغه ټول تعلقات وقال الذين اتبعوا
وبوای هغه کسان چې چا تابعداري کړې ده لو ان لنا کرتن کاش چې وې زمونږ دپاره دوباره تګ دوباره ژوند د دنیا فنتبرأ منهم نو مونږ به هم د براءت اعلان کړی او د بیزارۍ اعلان به مو کړی او د دغې مشرانو نه کما تبرؤوا منا لکه څرنګه چې دوی د براءت اعلان وکړو زمونږ نه کذلک یریهم الله اعمالهم هم دقرنګې بخای الله تعالی دوی ته عملونه د دوی حسرات علیهم د پاره د افسوس په دې عملونو خپلو وما هم بخارجین من النار او نبوي دوی وتونکي د اور نه د دوزخ نه